أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز محترم مسلمانانو، په دې بعضې مسایلو باندې ما مخکې هم د کتاب په شکل کې او د کتاب د نقل په شکل کې او د محدثین او د فقهاو د کلام په شکل کې خبرې کړې وي، خو علماء راته رنګونه وکړو، ډېرو مشرانو کشرانو، چې د تراو په مسله باندې څه وضاحت نور هم پکار دی. نو زما دا نننی کلیپ د تراو متعلق د دریو خبرو ذکر دی. یو خو دا نه چې دې کې به زه اجماع ثابته کړم چې اجماع د صحابه او اجماع د فقهاو د محدثینو د امت تقریبا دا ده چې تراوی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دویم چې څوک انکار د نفس تراو نه کوي نو دا سړی بدعتي دی. او بیا یو ناشنا خبره مې د ډېر تحقیق نه پس دا راویسته چې زه کې به دې کې دا ثابته کړم چې دې کې خو د امت اجماع ده او اصل کې په دې کې د صحابه اجماع ده. او د صحابه د اجماع ذکر به ان شاء الله زه تاسو ته کوم چې د صحابه د اجماع څنګه شوی ده. بیا د هغې نه پس به زه د اصول فقه نه د مذاهب اربعو نه دا نقل کړم چې څوک د صحابه د اجماع نه انکار کوي نو دا سړی کافر کیږي. او بیا ستاسو د مولیانو صاحبانو صغرا کبرا به جوړه کړو چې په دې باندې د صحابه اجماع ده، د صحابه اجماع قطعي ده، لکه زه تاسو ته ان شاء الله نقل کړم. او د هغې نه پس چې څوک د صحابه د اجماع نه انکار کوي نو دا سړی کافر دی، کافر کیږي. او نور صغرا کبرو نتیجه تاسو را دې خپل روباسي. دا کلیپ زما په دریو خبرو باندې مشتمل دی. اول دا چې تراوی اجماعا نقل دی، د امت په اجماع سره هم نقل دی او د صحابه په اجماع سره هم نقل دی. د تراونه انکار بدعت دی. او درېمه خبره به دا کوو چې څوک د صحابه د اجماع نه انکار وکړي چې هغه په مثل د قطعي اجماع وي، تقسیمات پې کوم چې قولي ده او فعلي ده او سکوتي ده او قطعي ده او ظني ده، نو چې د دغې نه څوک انکار وکړي نو دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی، بلکې دا سړی کفر طرف ته روان دی. اول دا خبره محققه کو چې د فقهاو محدثینو او د صحابه په دې باندې اجماع ده چې تراوی دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا د ما په لاس کې مجموع محذب دی. دې ته د کتاب تعریف چې کوم بیا ما نه وخت خرابېږي. محذب دا شیرازي کتاب دی، رانه فقه شافعي کتاب دی. او په دې باندې د علامه نووي او ډېره ښکلې شرح ده، شرح محذب متوي، کتاب المجموع، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 363 باندې لیکلي دي: اما حکم المسأله فصلاة التراوی سنة باجماع العلماء. صلاة التراوی سنت دی په اجماع د علماء سره. دا صرف اجماع د علماء لا ذکر کوي، وروسته را روان دی. دا د ما په لاس کې مغني ده، دا شافعي او دا حنبلي دی. مغني د ابن قدامه دا ډېر قوي ترین کتاب دی د حنابلو. دی وی الصلاة في رمضان، صلاة په رمضان کې 20 رکعه، وهذا کل اجماع، دا په مثل د اجماع ده. دو هم اجماع نقل کړی ده، په 20 باندې اجماع نقل کړی ده. مو خو لا د نفس التراو خبره کو. جلد نمبر 1 د مغني او صفحه نمبر 747 نمبر صفحه راغلی. دا د ما سره مرقات دی. مرقات خو د صحابه اجماع په دې باندې نقل کوي. جلد نمبر 3 دی او صفحه نمبر دا په دې کې توندي ځکه کوم چې ما مقصد بل شي نه. اصل کې چې څوک د دې اجماع نه انکار کوي هغه کافر دی. زه اصل کې هغې ته ځم، نو زه صرف د اجماعګانې زر در نقل کوم. لكن أجمع الصحابة على أن التراويح 20 ركعة
اجماع د صحابه شوی دا چې تراوی 20 دي، خو زما مقصد په الحال په 20 کې نه دي، زما مقصد په الحال په دې نفس اجماع کې نه راغلی دی. دا عون الباری د قنوجي شرح راغلی ده په صحیح البخاري باندې د صدیق حسن خان بخاری، د صدیق حسن خان قنوجي شرح راغلی ده. دا ردی قنوجي په خپل شرح کې لیکلی دي وقد عدوا معروف مجهول دوانه ما وقع في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كالإجماع. عون الباری شرح البخاري جلد نمبر 3 صفحه نمبر 316. دا لکه دا فتح الاله ده، دا د مشکات ډېر ښکلې شرح ده د ابن حجر د عسقلاني نه بلکې د حیتمي. او فتح الاله په شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحه نمبر 140 کې لیکي واجمع على ذلك اهل عصره ومن بعدهم یا ومن بعدهم، من بعدهم بس لو موصول شي او من بعدهم مجار مجرور شي، دوه ترکیب په دې کې جایز دي. واجمع على ذلك اجماع په دې باندې شوی ده. اهل عصره، اهل عصره نه مراد اثر د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالى عنه ته مراد راغلی. دا د ما په لاس کې بدایي ده، بدایي هم دا لیکلي دي چې په دې باندې اجماع ده، دا مسله په اجماع سره ثابت راغلی ده. دی لیکي ولم ينكر ولم ينكر انكر ينكر انكار نكر ينكره مجرد که مزید عليه احد فيكون اجماعا منهم على ذلك. دا بدایع الصنایع د علامه کاسانی کتاب راغلی دی. دا شروانی دا عبادی دی، دا تحفة المحتاج حواشی راغلی دی. تحفة المحتاج دا د ابن حجر شرح د منهاج دا. دیلی کی په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 299 وصحیح ان التراوی سنة مؤکدة ثابتة بالاجماع. صحیح دا چې دا تراوی سنت مؤکد ثابت په اجماع سره راغلی دي. دغه شانتي عبدالحی سے په دې مسله کې رساله لیکلې ده په خپل رسائلو کې چې هغې ته رسائل د عبدالحی لکنوي وي او ډېر ښکلې مزیدار یو رساله ټولې پې لیکلې ده او دغه ټولې رسالې نوم د تحفة الاخيار مع نخبة الانظار. د صرف د تراوی په سنت موکدیت باندې لیکلې ده. دې لیکي چې څوک ته انکار د تراوی نه وکړي او د سنت نه انکار وکړي على سبیل الاستخفاف والاستهزاء، اگر که دا سنت زوائد ولی نوی پاتې لا دا چې سنت موکدین دا سړی کافر کیږي. قلتو الحاصل ان ترک السنة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء بها وان كانت من الزوائد كفر. دا کفر راغلی دی که دا ترکیه یا استخفاف کې نه کینه دا کفر دی. مجموعة الرسائل اللکنوی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 29 باندې رساله پکې دی غني نو دغه 29. دغه شانتي اوجز المسالک ته موطا شرح را په جلد نمبر 1 قدیمی چاپ کې اوس ځکه قدیمی چاپ می وچ دا بل یو اوجز المسالک راغلی دی هغه ډیر ښکلی دی. دا د زور قدیمی چاپ د اوجز المسالک د اوجز المسالک چې دا د مولانا دا د شیخ الحدیث ذکریا صاحب شرح راغلی دا په موطا باندې د کبرین دوبنی او خیر او برکت ته هغه کې لیکي و اما ما وقع فی زمان عمر کالاجماع. هر چې دا واقع شوی په زمان د حضرت عمر صاحب کې دا په مثل د اجماع او دا کې دي چې ما تاسو ته مخکې ویلي فتح المعین لیکلی دي چې څوک ته دې نه انکار کوي نو دا مبتدع راغلی دی. دی وی فتح المعین جلد نمبر 1 دا ډېر ښکلی کتاب دی د علامه ابو سعود العمادي چې په طبقات الفقهاء کې عبدالحی لکنوي صاحب دی دا اصحاب الترجیح نه ګرځولی دی او دا ډېر قوي سړی راغلی دی. د اصل کې د کنز شرح راغلی ده جلد نمبر 1 صفحه نمبر 265 وفي فتاوى الحجة أنها سنة مؤكدة بإجماع الصحابة وتاركها مبتدع غير مقبول الشهادة. څوک چې نه کوي نو دا مبتدی غیر مقبول الشهادت دی او چې څوک ته انکار کوي هغه بیا حد کفر ته رسي هغه به وروسته ثابته. دا قحستانی دا زما په لاس کې ده جلد نمبر 1 ته صفحه نمبر 313 دی او مکه خبره ذکر کوي وسنة التراوی على الصحيح للرجال والنساء جميعا سنة مؤكدة بإجماع الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم دوان لغات من توي
دواړه ترکیبونه. من الائمه منکرها مبتدی زوال مردود، څوک چې دین انکار کوي او ترک کوي مبتدی دی، زوال دی، مردود دی. فتاوا برهنه د فارسی یو فتاوا ده، یو جلده، په صفحه نمبر 269 کې نه لیکي تراوی بر صحیح سنت موقده است بر مردان و زنان، منکر او مبتدی است و مردود الشهادت. منکر مبتدی دی او مردود الشهادت دی. دا می اصل کې د دې لپاره یو توتیو تمهید ذکر کړه چې تراوی دی باندې اجماع ده او په دې باندې بیا اجماع د صحابه ده. اوس اصل مسلې ته راځو. اصل مسله دا ده چې اجماع په څو قسمه سری. زه په دې باندې پیګم اسنه چې زمانہ کلیپس داسې محققین خلک ویني او په ذهن کې مبتلا شي، نو کله نا کله به مقابله د مغالطه په مغالطه باندې کې زه د اجماع په قطعي په ظني داغه سره په اجماع فعلی قولی سکوتی ټولو احوال باندې زرا سما خو یو ناشنا سوزنه په کې دار ایستلی دي چې فقها وي چې محدثین وي لکه کافی ویلی دي، لکه تقریر ویلی دي. دا لته چې کافی او تقریر سری، لکه شرح التحریر ویلی دي چې د صحابه کوم اجماع وشي نو دا اجماع به همیشه په قطعي کې نه داخلي. د صحابه چې کوم اجماع وشي نو هغه اجماع به همیشه په قطعي کې نه داخلي. سوا خبر ده که دا اجماع په ظني باندې او که دا اجماع په قطعي باندې. ما دې خبره ته کوله چا خیال لاغې نو ډېره بخي د صحابه اجماع چې کله وشي نو د صحابه اجماع په مثل د قطعي وي. سوا خبر ده که دا اجماع په قطعي او که دا اجماع په ظني باندې خو د دې نه به انکار کفر راځي. زما په دې لاس کې د اول شرح ټولې د منار دي او په دې شرح المنار کې کشف الاسرار د مصنف په خپل باندې شرح راغلی ده او د مصنف په دې خپل شرح کې مصنف په خپل باندې اقوا مراتب د اجماع ذکر کوي. دی وی ثم اجماع، بیا اجماع چې کوم راغلی ده ثم هو على مراتب دا په مراتب فالاقوى اجماع الصحابه نصا فانه مثل الايه والخبر المتواتر فيكفر جاهده. په دې کې درې لغات معروف استلخا که چرته بالفرد د مجرد نه وي او معروف وي نو فيكفروا به، که چرته د مجرد نه وي او مجهول وي فيكفروا جاهده. فيكفروا جاهده معروف، جاهد د دې کفر کوي. فيكفر جاهده چې مجهول وي د دې د جاهد به د جاهد به کافر کیږي. فيكفر جاهده هم د دې نقل شوی دی، درې وانه نقل شوی دی. درې وانه به تخیم فيكفر جاهده، فيكفر جاهده، فيكفر د کفر او کفر تکفیر نه بشي، یعنی د جاهد د انکار کوونکی نه به تکفیر کیږي، دی به کافر ګڼل کیږي. نو دا زما په لاس کې کشف الاسرار د منار شرح ده او په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 194 کې نقل کړی ده چې د صحابه کوم اجماع ور دینه څوک انکار وکي نو دا به بیا کافر کیږي. دا نسمات الازهار د ما په لاس کې او په نسمات الازهار کې اومقه عبارت دی لکی هو ثم هو الاجماع على مراتب. دا په مراتب باندې على مراتب په مراتب باندې. فالاقوى اجماع الصحابه، اقوى اجماع الصحابه ده وي فانه مثل الايه والخبر المتواتر حتى يكفر اغه يكفر دوس يكفر ذکر حتى يكفر جاهده تر دې حدا پوری چې د جاهد با کافر ګڼل کیږي. دا یو جل کتاب دی او په 736 نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دی. د منار یو ډېر خپل شرح د کاکی ده، کاکی ځان سره یاد ساته. دا شیخ محمد ابن احمد الكاکی جامع الاسرار في شرح المنار وتویل کیږي او مقع عبارت ذکر کی خو تفریعات په ناشنا کی. ثم هو على مراتبه، بیا دا په مراتب باندې دي. فالاقوى منها اجماع الصحابه نصا فانه مثل الايه والخبر المتواتر فيكفر جاهده. د دې تکفیر بکیږي د جاهد د چې د صحابه د اجماع نو څوک انکار کوي دا سړی به کافر کیږي. په 954 نمبر صفحه باندې په جلد نمبر 3 باندې ذکر کړی د منار شرح ده. موږ ته د ابن مالک شرح به ناشنا شرح راغلی ده، خدا دا څه نسخه چې په دې باندې درې حواشی دي. عزمی داده یو ډېر لوی سړی دی او په دې دغه باندې یو حاشیه ده د کتابونو تعریفات ته چې زم بیا رانه کار خراب شي. په دې درور غرور یو حاشیه ده
او رحاوی وته ویل کیږي د ام کلی کتابونه دي نور دی وی فالاقوى دا د ابن ملک شرح د په منار باندې خو سره د عزمی زاده وی فالاقوى اجماع الصحابه نصا تصريحا من الكل لا خلاف فيه فانه مثل الايه والخبر المتواتر حتى يكفر جاهده تر دې حد فوري يكفروا چې د جاهد به تکفیر کیږي 1348 نمبر صفحه باندې ذکر کړی دي دا مولا علی قاری دا منار چې کله ولیکل شو د منار نظم مشته حاسم بن قطلبغه شرح کړی دا ولې منار یو مختصر دی او په دې مختصر باندې دا مختصر اصل کې د طاهر بن حسین حلبی دی ابن حبیب وتوین کیږي په دې مختصر باندې بیا دا مولا علی قاری شرح ده یو نسخه ده یو نسخه دلته یو ده او یو نسخه یو بل غونته ده دا نسخه په دوه جلد کې اوس راغلی ده او یو سره غونته نسخه او وړه غونته ادونه زیاته خولي نه راغلی خدا نسخه ډېر ښکسته راغلی ده دی لیکي شرح المنار کې مختصر شرح المنار کې مولا علی قاری لیکي په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 993 باندې مراتب الاجماع مراتب د اجماع دی وی واعلى مراتبه اعلى مراتب مرتبه اجماع الصحابه اجماع الصحابه ده حتى يكفر جاهده تر دې حد پوری چې د جاهد به حکم کیږي چې دا سړی کافر شوی دی دا توضیح المبانی تنقیح المعانی د مولا علی قاری شرح المنار راغلی ده دام شرح المنار شرح د مختصر المنار د یو د مختصر المنار شرح د قاسم ابن قطلبغه شرح راغلی ده قاسم ابن قطلبغه دا ابن حمام دارک شاګرد دی او ډېر قوي سړی دی او وی به چې زه چا تقلیدونه نه کومه بلکې زه د دلیل تقلید کومه معرفت شرح العقود دا خبره په تقویت سره او په شد او مت سره ذکر کړی ده به هر حال په شرح مختصر المنار کې مولا علی قاسم بن قطلبغه په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 300 کې لیکي المرتبه الاقوى چې اقوى مرتبه راغلی ده هغه مرتبه د صحابه راغلی ده د صحابه د اجماع راغلی ده فالامه متفقه على ذلك واعتبار اجماعهم هذا حجه مقطوعا به مثل الآيات والخبر المتواتر حتى يكفر جاهده تر دې حد پورې چې د دې دا منکر به تکفیر کیږي فتح الغفار بشرح المنار دا ابن نجيم شرح غلی ده په منار باندې ومقه عبارت لكيه وهو فالاقوى اجماع الصحابه واقوى اجماع الصحابه راغلي ده والمنكر كافر او منكر كافر راغلي ده در البحار راغلي ده دهلوي شرح راغلي ده فشرح المنار باندې دو مقه عبارت ذکر کړی دي حکم د دې په مثل آیات او د خبر متواتر دي فيكفر جاهد د دې به کافر راغلي بدايه بیا دا چې د صحابه د اجماع د صحابه د اجماع نه څوک انکار کوي نو دا سړی کافر دی نو دا خو کافر دی خو د صحابه د اجماع چې مونږ کوو آی د صحابه د اجماع قطعي ده اصل نقطه ده چې دوی لیکلي دي چې د صحابه اجماع کلو شي نو د صحابه اجماع اصل کې د اجماعیت توجه قطعي راغلی ده دا ما په لاس کې شرح التحریر دی تحریر دا ځان سره یاد ساته تحریر دا مولا دا ابن الحمام کتاب دی او په دې باندې د ابن امیر حاج الحلبی او د مکی شرح دی د مکی شرح ته تفسیر التحریر وي او دا اکثر د طالبانو تخصص لپاره به جنجال وي ځکه شروع ټول لدې نه ډکی چې شرح التحریر نو در دینه بیا تاسو کوم شرح التحریر سره بیان راشي په دې معنی دي سوی مسأله انکار حکم الاجماع انکار د حکم الاجماع دا سي اجماع چې اجماع قطعي وي كاجماع الصحابه لك اجماع د الصحابه بصريح القول او فعل المنقول بالتواتر يكفر دا به کافر کیږي نو صحابه د صحابه اجماع ته اجماع قطعي ویله دا قشانته به انهي دا خبره په تفسیر کې امیر بادشاہ مکی هم نقل کړی ده وی حکم ان اجماع حکم د اجماع دا سي اجماع چې د صحابه اجماعي دا سړی به کافر کیږي په دې سره مسلم ثبوت ته او شرح راغلی ده او بیا شرح فواته الرحمود د عبد العلی بحر العلوم چې ډېر قوي سړی راغلی دی وی قال الامام فخر الاسلام
امام فخر الاسلام ویلی دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 244 کې اجماع الصحابه كالمتواتر فيكفر جاهده فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العلم والعمل فيكفر جاهده في الأصل، ثم هو على مراتب. فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر، إجماع د صحابه په مثل د آیات او د خبر متواتر ده او د دین انکار کفر راغلی دا د ما په لاس کې کشف د اصول البزدوی شرح دي. د اصول البزدوی اولنۍ شرحه دا د علامه سغناقي شرح راغلی د کافی على اصول البزدویه وتویل کیږي دی د صحابه د اجماع متعلق لکی. فاجماع الصحابه اجماع ثم هذا على مراتب. فاجماع الصحابه اجماع الصحابه مثل الآية هو حجة قطعية حتى يكفر. ما تستويلو عبارات كده دوی په خپل اختلاف راځي. دوس كفر يكفر التكفير د مزيدونه حتى يكفر جاهده تر دې حد پورې چې جاهد د دبه تکفیر کیږي. دا کافی ده شرح البزدوی ده جلد نمبر 4 صفحه نمبر 1625 نمبر صفحه باندې لیکل ده. دا بابورتی شرح د بزدوی ده. بابورتی ډېر لوی محقق دی دا ځان سره یاد ساتي. بعض عالمان ورته بابرتی وي، بعض عالمان ډېر لوی بحث کړی دی. فاجماع الصحابه مثل الآية والخبر المتواتر تقریر دی ته مونږ دی کتاب ته مونږ تقریر وي په جلد نمبر 5 کې صفحه نمبر 397 کې طویل بحث پرې باندې کړی دی چې د صحابه د اجماع نه څوک انکار کوي دا سړی به کافر کیږي. دا علاء البخاری دی. دا اولنۍ شرح راغلی د اصول البزدویه نه دی وی په خپل شرح د اصول البزدویه په جلد نمبر 3 کې په صفحه نمبر 261 کې واختلفوا في انكار حكم الاجماع القطعي كاجماع الصحابه لك اجماع الصحابه. نو یعنی اجماع الصحابه همیشه قطعي وي او د اجماع الصحابه نه چې څوک انکار وکي دا سړی کافر کیږي. دا ناشنا کتاب دی ته بحر المحیط. یو بحر المحیط خو تفسیر د بحر المحیط په نوم باندې ډېر کتابونه دا د مستوی او شرح ده تو رسول لوی ودل البحر المحيط والسجاج. دغه شانتي بحر المحيط د ابو حیان تفسیر دی. دا بحر المحيط د علامه بهادر الزرکشی د صاحب البرهان في علوم القرآن چې وتویل کیږي. دا د هغه بحر المحيط خو په اصول فقه شافعیه کې او لوی بحث یې کړی دی په جلد نمبر 3 کې په صفحه نمبر 568 باندې چې صحابه د اجماع نه څوک انکار کوي نو دا کافر دی. دا توفی دی دون ځان سره یاد ساتي. ابن نجار دی توفی نه ابن نجار حنبلی دی او د عمق شانتي خبره ذکر کوي په خپل شرح الكوكب المنير د مختصر التحرير. دا تحریر د حنابلو تحریر دی. یو د حناف تحریر دی یو د حنابلو. په تحریر د حنابلو کې په شرح کوكب المنير په شرح التحریر د حنابلو کې علامه ابن النجار ذکر کوي چې وی کوم شی ګوره والحق ان منكر المجمع یا مجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر. هر هغه شی چې هغه غیبن اجماع شوی یا غیبن امت جمع شوی یا ضروری وي او یا مشهور راغلی په مابین د امت کې یا په غیبن نص راغلی دا به کافر راغلی وي. نو کوم شی چې مشهور په امت کې نه راغلی وي ا د دې نه څوک انکار وکي دا سړی به په دې سره کافر کیږي. نو دوه خبرې مې د کلیپ کې ثابت کړې د کتاب نه ثابت کړې اسه کوبه کوسر سند کوبا میلاړه پتر په کوم نه دی ویلې چې بس غړانګه په دغه کې ورکما په روسپیکل کې ورکما او اواز پیر کما نری کما او اکټینګورو کوم دا مې نه دی کړې. د کتاب حواله مې درکړې دي. د کتاب د حوالو په مقابل کې کاش چې دا سو خرافات وي او د دجالیت کې دیم د کتاب حواله ورکولې په دې به موږ خوشحالي ده. خو زموږ د قوم ټول کار خراب دی چې څوک غړیږي او څوک اسې انکو بکو یغی ته خوشحاليږي او چې څوک تحقیق کوي او علمی خبره کوي هغه ته وی دا مولیانه سره لګیا دي. نو ما دا کتاب حواله درکړې چې تراویح سنت مؤکده په اجماع د صحابه سره دی. ول مې دا حواله درکړې بیا مې دا درکې چې اجماع د صحابه نه انکار کفر دی. نو صغرا کبرا سره جمع کا چې څوک ته تراونه انکار کوي او د اجماع د صحابه نه انکار کوي دا سړی مسلمان نه پاتې کیږي بلکې دا کفر طرف روان دی. الله تعالی دې خیر کی، الله دې رحم وکي او د ظالمین او مذلین نه الله تعالی په امان کې وساتي. وصلی الله علی خیر خلقه
محمد و آله و اصحابه اجمعین.